بل تپوس کړی دی چې په عوام الناسو کې دا مشهور دی چې په دسترخوان باندې ماشوم موجود وي، یعنی د لویو سره خوراک کوي، نو د لویو سره به د رزق حساب کتاب کیږي. نو دا خو حساب کتاب خو د هر یو شته. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تاسو نه به د الله د نعمتونو باره کې تپوس کیږي. خصوصا هغه خلک چې واه په نافرمانی کې د الله تیر کړي او خوري د خدای نعمتونه، نو به تپوس کیږي. دلته کستا مطلب د سائل داوی چې د ماشوم او د لوی مال مشترک ته، مال مشترک ته، نو هغه بیا لوی چې کوم دی نو په هغې کې زیاتې کوي، ډېر اخلي ډېرې خوري او ماشوم ته لږ پاتې کېږي، نو دا تپوس کولو ځای دا بیا جدا دی، ځکه چې دا مال مشترک کې تا د ماشوم برخه وغواړه. هو قرآن پاک کې د دې ذکر دی چې یتیم مال تاسو په ناحق طریقې سره مخوري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جنگونه یتیمانو پاتې کېدل، وراره به ترته پاتې شوی وغیره وغیره. بیا به هغه چې کوم دی نو د هغې باره کې آیات نازل شول چې کوم سړی د ماشوم یتیم مال خوري دی په خېټه کې اور اچوي. قرآن پاک کې الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، چې څوک د یتیم مال خوري نو دی په خېټه کې اور اچوي او دی به جهنم سره یوځای کېږي، په باطل باندې خوري. نو بیا صحابه کرام چې دا آیت واورېد نو دومره احتیاط به کولو چې بیا به د یتیم دپاره بېله پخوله، ځان دپاره به بېله پخوله، چې دا په هغې کې بیا داسې وشول چې یتیم به کله کله ماشوم به وي چې زه نه خورم، نو هغه روټۍ کټوۍ بې دغسې پاتې شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وحی مراله چې نه، د دې نه مراد هغه کس دی چې هغه خامخا د هغه یتیم مال کمول غواړي، خوړل غواړي. او که چېرې داسې وي چې تاسو خیرخواه د یتیم په حق کې کله د هغه تا ته راغلي، کله ستا هغه ته اورېدلي، نو په دې کې څه حرج نشته.